عجتمند قرآن کریم او احادیث نبویو کې د ګناهونو اخروی نقصانات خو ډیر زیات ذکر شوی دي، خو که چېرته زه د هغې تفصیل بیانوم نو خبره بیا ډېره اوږدېږي، بلکې زه درته اجمالا یو څو ذکر کوم. کله چې یو انسان د الله نافرماني کوي نو اول خو د ده نه د مرګ په وخت کې فرشتې ډېر په سختۍ سره روح اخلي، بیا په قبر کې د ده دپاره مختلف قسم عذابونه دي. قبر ور باندې راتنګ شي، دومره راتنګ شي چې یوه پختۍ په بله پختۍ کې ورننوځي، ماران وي، لړمانان وي، د فرشتو وهل وي، او د جهنم د طرفه ورته یو کړکۍ کولو شي چې په هغې کې ورته د جهنم ګرمایش راځي. بیا د قیامت په هغه سختترینه ورځ کې چې یو ورځ به د 50,000 کالو په مقدار باندې اوږده وي، هر انسان به په خپلو خولو کې ډوب وي په دې ورځ کې، او په دې ورځ به په ده باندې د الله پاک قهر او غصه وي، غضب به وي، نور قسمه عذابونه به وي. بیا به د پولیسویرات عذاب وي چې د جهنم د پاسه لګېدلی دی او هر کس په دې باندې تیریږي. دلته هم د کافرانو او ګناهګارو دپاره ډېر سخت عذابونه دي. بیا د هغې نه وروستو جهنم خوفناک مرحلې دي چې د اور کپړې به دته ور واغوستلی شي، په زنځیرونو کې به تړلې وي، د جهنمیانو ویني او زوی به د باندې سکلی شي، د زقوم بدبوداره اونه به د ده خوراک وي، داسې جوشېدلې اوبه به په ده باندې سکلی شي چې خولې ته یې راوچتې کړي نو د ډېر ګرمایش د وجې نه به د ده د مخ سرمن په دې اوبو کې راوغورځېږي، او چې کله یې وڅکي نو دننه په خېټه کې چې څومره کولمې دي ټولې به ویلې شي، د پاسه طرف نه به فرشتې په ګروزونو باندې وهي، لاندې به د ده نه چې کوم دی د اور سپلی به دته واچولی شي چې د هغې په وجه به دماغ داسې خوټ کېږي لکه کټوی چې څنګه خوټ کېږي. په جهنم کې د اوښانو په مقدار غټ غټ زهریله لړمانان دي، ماران دي، هغه به د باندې مسلط کړي شي چې یو ټک ورکړي نو تر 40 کاله پورې به هغه درد نه ختمیږي. عزتمندو د دې نه علاوه نور مختلف قسم عذابونه هم شته.